مرکزي روغتون ته تقریبا تر 90 کسه پورې زخمیان او یو شهید لرو. خو په دغه د نورګل مزار دره کې دلته بسته کلي چپه شوي دي او تر اوسه پورې د تکانونه جریان لري، لا ټول ختمه شوې نه ده. بل دغه لاره چې دا د لوی غر را چپه شوی ده، دا لاره بنده کړې ده. اوس هوایي ځواک هم غوښتی ده، نو چې انشاءالله هغه را پر رسېدو ده. والي صاحب د کونړ را سره ده، د استخباراتو رئیس ده، د لیوا قومندان ده. لاره د مزار درې لاره باندې د ایساري لوډر لګیا دي، خو لاره ډېره خرابه ده او زلزله را جریان لري، نو ختمه شوې نه ده. تر اوسه تر هغې ساحې ته څوک نه دي رسېدلي او تیارې را روانې دي، نو بس هغه ورسېږي. بیا د هغو په مخ باندې که څه کومک کوسه وبسي که نه دي، زمیني لارې هېڅ امکان اوس نه لري. یعنې تاسې وایي چې دا غر دومره ډېر راښویېدلی چې ممکن ستاسې مرسته د ځمکې له لارې هغه خلکو ته چې ځپل شوي ونه رسېږي؟ کار کړي دي، خپله د کونړ والي را سره ده، د لیوا قومندان ده، د استخباراتو رئیس ده، زه د قومنداني چې یم، د قومي امیر د امنیت یم، ټولو ایسار کړي دي. د لې راغلي یو، خو ایسار یې غر ښویېدلی ده، هېڅ لوډر او هېڅ کار نه پرې کېږي. موږ یې ایسار کړي دي تر اوسه پورې، د هوایي چې بغیر هېڅ امکان نه لري څوک کومک ورسوي. موږ یې ایسار کړي دي او خپله د کونړ والي را سره ده، د لیوا قومندان ده، د استخباراتو رئیس ده، زه د قومنداني چې یم، د قومي امیر د امنیت یم، ټولو ایسار کړي دي. د لې راغلي یو، خو ایسار یې غر ښویېدلی ده، هېڅ لوډر او هېڅ کار نه پرې کېږي. موږ یې ایسار کړي دي تر اوسه پورې، د هوایي چې بغیر هېڅ امکان نه لري څوک کومک ورسوي.